ماشاءالله د چکن انډۍ د پخولو بالکل اسانه طریقه. اوږه به سره کړئ، بیا به ورته پیاز ور واچوئ او چې کله پیاز مکمل سره شي، ډېر نه درمیانه حالت کې سره شي، نو د هغې نه پس به تاسو غوښه بالکل صفا اینځلې مزېداره ښایسته ډولۍ د ټماټر د ټول نه په اخره اینډ کې ور اچوئ. اول به غوښه ور واچوئ. د غوښې د ور اچولو نه پس چې کله غوښه مکمل ولیده، بالکل لوښی به صفا ښکلی صفا ساتئ. دا غوښه هم چې ور واچوله، دا چې بالکل تقریباً 70% دا پاخه شي، نو بیا به دې ته لږ شان دمه ورکئ. دا بیا ولړئ راولړئ چې بالکل د یو ځای هم پاتې نه شي. چې کله دا خپله اوبه مکمل وچکي او اوبه کمه کړي، د هغې نه پس بیا تاسو دې ته زنکۍ یعنې زیره دا به ور واچوئ چې دا پکې خپله ذایقه پرېږدي. د هغې نه پس د زیرې نه وروسته به بیا زبردست شانتي ریته تیاره کړئ. دغه ریته تیارو کې به پودینه هم ور اچوئ او زیره به هم استعمال کوئ. دا به ښایسته ښکلې ولړئ او معمولي غونته اوبه به ور واچوئ او دا به حل کړئ. ځکه دا د چکن انډۍ سره او د هر قسم خوراک څښاک سره دا خوراک ډېر هم مزېدار کېږي. غوښه په ټایم په ټایم لړئ او ګورئ به چې کله دا 70% پخه شوه، د هغې نه پس دې ته به پودینه کټ کړئ. دا پودینه نه ساري دڼیا چې مې کله په ریته کې ور واچوله، دا به حل کړئ. د هغې نه پس په غوښې ته په اخري اینډ کې مسالې ور واچوئ. دا زموږ چکن انډۍ پخوو، نو چې کله هم تاسو غوښه پخه کوئ، نو دې ته به مساله په هاف ټایم کې ور اچوئ چې دا پکې خپل ذایقه، خوند او پخه هم پاتې شي. د غوښې د لړلو نه پس په دې ته ماسته ور واچوئ. د چکن انډۍ ده، په دې کې د مستو اشد ضرورت وي. چې کله هم چکن انډۍ ماسته ور واچوله، دا بیا ولړئ او د اوبو کوشش کوئ چې اوبه په دې کې زیاته پاتې نه شي، چونکې دې کې زموږ نه اوبه زیاتې شوي دي. خو تاسو به کوشش کوئ چې دا په کمزوري اور چېرته هم پخه نه کړئ. د هغې نه پس په ټماټر او اوږه او ادرک دا مکس ور واچوئ او په دې کې به ټماټر به تر اخره پورې په دې کې پاخه ساتئ. چې ټماټر کله فل پاخه شي، زموږ دا ملګري راغونډ شوي دی، ټول ناست دي، دا خوراک څښاک په انتظار دی، په خېټه باندې دړ دی او چکن انډۍ بالکل ښایسته ښکلې مزېداره تیاره شوه او بس موږ ته د ناستې په انتظار کې یو او ډېر مزېداره ښایسته ښکلې چکاس راغله. ټول د سکول سټوډنټان کېناسته د ټیچر سټاف سره او اوس هم هر چا د پلیټ کېښودو، زما به اخري نمبر زه په منځ کې کېنمه ښه په جغ کې او مزېداره به یې خورمه. نو د چکن انډۍ پخولو بالکل اسانه طریقه ده. په دې کې هېڅ هم مشکل نشته، صرف بلایي او دې ته په اخره کې بلایي لازمي ور اچوئ. چې کله دا پخه کړئ، نو په اینډ کې به د بلایي استعمال لازمي کوئ. د هغې نه پس به تاسو د دې خوند او ذایقه پخپله ووینئ. کسان خوراک کوي، لګیا دي، بیټینګ شروع دی او دا هم یو کس دی زوړ باروم چې دې پکې پوره کردار ادا کړی دی.